बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानो कदरमंदो अस्सलाम वालेकुम द खबरونه खैबर पख्तूनख्वा ټایم سره زم تاسو کوربا ډاکټر محمد صدیق او هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ خوشاله وئ د ژوند شپې ورځې به مو ډېرې خطرېږي زمونږ د خبرونه تاسو ته چې څنګه پته ده هر ورځ مونږ تاسو د لپاره راوړو د خبرونه د پی ټی وی نېشنل په سکرین باندې دا تاسو ګورئ د پیښور سټوډیو نه او په دې کې مونږ ستاسو لپاره مختلف قسمه پروګرامونه راوړو د مختلف قسم خلکو سره مونږ ستاسو خبرې اترې کوو او مختلف موضوعاتو باندې مونږ خبرې کوو دغه شانتي موضوعات چې هغې کې څه ګټور میسج وي څه ګټور پیغام وي ستاسو لپاره نو زمونږ کوشش دی چې ستاسو سره هغه شیر کو هغه شریک کړو زمونږ د خبرونې ښکلا دا هم ده چې په دې کې تاسو مونږ سره نیغ په نیغه ګډون کولی شئ مونږ سره راتلی شئ د ټلیفون په لارې اس ام اس په لیکه تاسو مونږ سره خبرې اترې کولی شئ زمونږ د ټلیفون نمبر دی 921214 په دې باندې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ څنګه چې تاسو ته په سکرین هم ښکاري راشئ مونږ سره خبرې اترې وکړئ خپل غږ خلکو ته ورسوئ چې ستاسو څه غوښتنې او څه خواهش مې د ویلو هغه خلکو ته تاسو ویلی شئ قدرمندو کتونکو الله پاک نه دعا ده چې تاسو روغ جوړ خوشاله وئ زمونږ کمرونه خویندې چې ناروغه دي د هغې دپاره به دعا کوو چې الله پاک د هغې ته صحت ورکړي او چې کم خلک د ستونزو سره پیښه دي د هغې دپاره به دعا کوو چې الله پاک د هغې ستونزې د هغې مشکلات چې کم دي هغه حل کړي څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ هر ورځ څه نه څه موضوع راوړو یا څه نه څه موضوع مونږ ټاکلي ستاسو دپاره کله کله مونږ پکې ستاسو دپاره درانه خواږه میلمانه هم سټوډیو ته رابلو او په هغې کې مختلف قسمه خلک سپورټس لحاظ سره وي د لوبو لحاظ سره یا انجینیرینګ لحاظ سره یا ډاکټري لحاظ سره نو زموږ کوشش دی چې هغې سره خبرې اترې وشي ستاسو دپاره د هغې نه مونږ څه معلومات والو چې هغه تاسو ته ورسي نن چې مونږ سټوډیو ته کومه میلمنه رابللې ده د هغې تعلق دی د چمړې چې کومې بیماریانې دي یعنې د سکن سپیشلیسټ ده د هغې نوم دی ډاکټر ربیکا بختیار او دی کنسلټنټ ډرمټالوجسټ دي په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې تاسو ته هرکلی وایو جی ډیره مهرباني ډاکټر صدیق صاحب ډیره مننه جی ډاکټر ربیکا سره مونږ خبرې اترې کوو او ستاسو هم څه غوښتنې څه تپوس وي د سکن حوالې سره د چمړې چې کوم مختلف مرضونه دي د هغې حوالې سره که تاسو سوال وي نو تاسو مونږ سره شریکولی شئ ډاکټر ربیکا تاسو نه به مونږ نن د سکن باره کې یا نن سبا چې کم دغه فیلډ دی کاسمټالوجي یا ډېر سیزونه پکې نوي نوي راغلو په دې هکله مونږ خبرې اترې کوو اول خو دا راته ووایي چې ستاسو او پی ډي ته یا ستاسو کلینیک ته یا ستاسو چې کوم روزانه شیډول دی په هغې کې کم قسم مریضان تاسو ته زیات راځي او پی ډي خو ډاکټر صدیق صاحب چې د یو ګورنمنټ سیټ اپ او پی ډي ده نو ډېر زیات رش وي پې نو ډاوټ نو هغې کې کامن چې کوم سکن ډیزیزز دي کامن د کاسمیټکس نه علاوه هغه هم پیشنټ پریزنټیشن هم موږ سره ډېر زیات وي هغې کې ډفرنٹ ټایپ آف انفیکشنز راځي څه کانټیجیس وي څه نه وي اور ډفرنٹ ټایپ آف ایکنیش والا د نه علاوه نور څه داسې ډیزیزز دي چې پوهېدل اور نور خلکو عام کامن پبلک لپاره لږ ګرانه وي صحیح نو ډفرنٹ ټایپ اف پریزنټیشن وي ډېر زیات اسپیشلی دا خارښ چې کوم دی ډفرنٹ ټایپ اف د هغې وجوهات وي یو ډېر کامن پریزنټیشن دی ماشومان یو ډېر غټ هغه دی زموږ د او پی ډي یو ډېره غټه حصه ده د ماشومانو سکن ډیزیز اسپیشلی نو دا کافی زیات دی پیشنټس وي ایکنی تاسو خبره وکړه ډاکټر صاحب ایکنی اکثر مریضان زیات وي او زمونږ چې کوم ناقص علم دی مونږ خو دومره علم نشته سکن حوالې سره نو زما خیال چې د عمر یا د ایج ورسره ډېر تعلق دی نو دا رښتیا ده جی بالکل ایکنی ډفرنٹ ټایپس اف ایکنی ده خو کامنلی چې کومه ایکنی ده ایکنی ویلګریس موږ ته وایو ورته وایو او پښتو کې ورته دا ځوانۍ دانې یا ځوانه کې کامنلی پیشنټس وایي نو دا یو کامن پریزنټیشن دی او د دې بالکل عمر سره تعلق شته دی چې کوم زموږ هارمونز دي چې کوم دا گروث کې موږ ته هیلپ راکوي نو د دې د باډي نور سیسټمز باندې گروث باندې دا ویښتو باندې دا اواز باندې دا مسل گروث باندې هر چیز باندې د هغې خپل افیکټس وي نو اکنی هم د هغې هارمونز یو افیکټ دی نو څه خلکو ته لږ هارمونل سنسیټیویټي زیاته وي نو یا سکن ټایپ یې داسې وي چې زیات آیلي وي نو هغوی له لږ زیات بیا اکنی راځي چې هغې ټریټمنټ خامخا پکار وي ځکه چې اکنی ځان له بیا ډېر پرابلمز جوړوي شاته داغونه پرېږدي سکارس پرېږدي
اور هغې نه علاوه نور هم ډېر وجوهات د اکنی کیدای شي. سم ټایم چې تاسو داسې څه میډیسنز اخلئ یا څه داسې ملټي وایټامینز وي چې هغه تاسو ته اکنی اټ اني ایج راوستلی شي، یا کله کله کاسمیټک پروډکټس یوز داسې وي چې هغې د وجه هم اکنی راتللی شي، او کله کله اکنی دومره نه وي خو خلکو چیړلو عادت یې ډېر زیات وي نو هغې سره هم اکنی راتللی شي. نو علاج د دې څه دی تاسو مریض ته څه ورکوئ؟ علاج ډفرنٹ ټایپ اف پریزنټیشنز وي د اکنی. څه داسې وي چې موږ صرف لګولو لپاره میډیسنز ورکو چې دا پې ولګوئ، د هغې خپل یو ډیوریشن وي، خاص خپل یو کورس وي، خپل ټایمنګز وي. او څه داسې وي چې زیات وي نو موږ هغې له بیا انټي بایوټکس چې کوم ریکمنډډ دي اکنی لپاره هغه ورکو. بیا هغې نه علاوه چې ډېره سویر اکنی وي نو بیا موږ سره نور ټریټمنټس هم شته دي چې هغې لپاره بیا لږ موږ مانیټرینګ کوو، ریګولر انویسټیګیشنز کوو. نو ډفرنٹ موډالیټیز دي. صحیح. ډاکټر صاحب ما اورېدلي چې د چمړې مریض وي او د سایکیټري چې کوم مریض وي، د دماغي چې کوم مرضونو مریض وي، د ډاکټر نه خلاصي نه کیږي. نو آیا دا خبره صحیح ده که دا غلطه ده؟ نو دا خبره په څه معاملات بار راځي ډاکټر ته، څه معاملات کې صحیح ده او څه معاملات کې نه ده. څه داسې مرض وي لکه د اکنی چې کوم یو ایج دی، نو تاسو چې 30 ته رسېدلی نه وي یا کراس کړی نه وي نو دا اکنی به ځي راځي تاسو ته. نو دا یو 10-15 سال ستاسو ډاکټر سره اسوسیشن وي. بیا دې نه علاوه سرټن سکن ډیزیزز دي لکه انفیکشنز خو ټریټ شي، انفیکشنز ټریټ شي، څه اکیوټلی تاسو ته څه پرابلم شوی هغه هم ټریټ شي. خو څه داسې بیماریانې وي لکه سورایسس شو، اکزیما شوه، ډېر نور موږ سره مختلف قسم بیماریانې دي چې هغه سوزونه نه ټیکیږي. ډفرنٹ ټایپ اف سکن الرجیز دي چې د بچپن نه شروع شي. نو هغه لایک هغه خلک هم او سپیشلی د ماشومانو پیرنټس هم دې کنسرن نه راځي چې ټریټمنټ ورته کوو، ټیمپرري ټیک شي، عارضي طور باندې ټیک شي او بیا نه ټیکیږي، بیا دوباره ورته پرابلم راشي. صحیح. نو هغې داسې کیسز وي چې واقعي اوس الرجي چې دا لایف لانګ نه ټیکیږي ستاسو 10 سے 15 سے 20 سال منیمم. څه داسې ډیزیز دي چې د هغې ډیوریشن لکه ریکارډ شوی دی. نو څه معاملات کې دا خبره درسته او څه کې نه ده. دا خبره صحیح ده. ښه بالکل. تاسو د کتونکو د ډاکټر صاحب خبرې اترې اورئ او په دې کې یو مهم سوال زه دا ګڼم، اکثر خلک نن سبا دا خبرې کوي چې د ویښتو غورځېدو وجه څه ده. که هغه مونږ وګورو که زنانه دي د هغې هم خپل دا شکایت وي چې یاره زمونږ ویښته زر غورځېږي، که سړي دي د هغې خواص هم مخه څه هارمونل چینجز وجې نه مغه کېږي. نو آیا د دې څه تعلق شته د نن سبا چې کوم قسم شیمپو یا صابون یا کریمز راغلي دي د هغې اډورټایزمنټس هم ډېر کېږي، د دې سره څه تعلق شته که نه نشته دي؟ بالکل دې سره خو ډیفینیټلی تعلق شته دی. دې ته موږ وایو چې دا فزیکل انسلټ چې کوم د ویښتو کېږي، مطلب ډفرنٹ ټایپ اف کیمیکل پروسیجرز دي ویښتو باندې، هیټ ټراما شوله. نو دا او چې کوم تاسو چې کوم پروسیجرز کوئ ویښتو باندې نو هغې کې ډفرنٹ ټایپ اف کیمیکلز هغه یوز کوي. نو هغه بالکل تاسو ته هغه لکه تاسو چې بار بار کوئ، سم ټایم ایون فرست پریزنټیشن هم داسې وشي چې هغې تاسو ته هیر فال درکړي. هیر فال خو کامنلی راځي، خو کله کله پرمننټ هیر فال هغه تاسو ته پرمننټ هیر ډیمیج هم درکړي چې تاسو ته بالکل فالیکل ډیمیج کړي او تاسو دوباره ویښته هغه ځای کې کېږي نه. هغې نه علاوه د هیر فال ډېر کازز دي چې کوم تاسو وویل چې ینګ میلز کې خو سپیشلی هارمونل دی. هغې په دې خبرې په یول هم ډېر ګران وي، هغه وي چې د پلانکي خو نه غورځېږي نو زما ولې غورځېږي، بیا خو د هغه هم هارمونز دي. نو دا ستاسو خپل هارمونل سنسیټیویټي ده چې د چا به زیاته وي ورله، چا به لږه وي ورله. هغې نه علاوه مونږ چې دی دا 2 ټایپس کې ډیوایډ کړو. یو سمپل هیر فال دی چې هغه روټین لکه ډفرنٹ همداسې څنګه ما وویل چې د فزیکل انسلټس په وجه یا سټرس ټینشن لیول په وجه یا ډېر سټرسفل تاسو بیماري تېره کوي. لایک نن سبا کووډ نه فیو منتھس پس هم پیشنټ ډېر زیات پریزنټ کوي لګیا سویر هیر فال سره. هغه هیر فال وی ټریټمنټ ریکور شي. بیا دې کې څه داسې ټایپس دي چې هغې کې پرمننټ تاسو هیر لاس شوی وي. ډفرنٹ ټایپ اف سکن انفیکشنز داسې دي، ډفرنٹ ټایپ اف اټومیون ډیزیزز داسې دي چې هغې تاسو ته پرمننټ هیر فالیکل لایک ډیمیج کی. نو هغه کې بیا سکارینګ هم وشي پرمننټ. نو هغې کې بیا ویښتو راتللو چانسز ډېر کم بلکې تقریبا ناممکن شي. صحیح. نو مختلف وجوهات دي. ښه جی. او نن سبا چې کوم دا علاجونه روان دي، څوک پی آر پی کوي، جی څوک وایي چې هیر ټرانسپلانټ کول پکار دي، څوک وایي چې د سپری یا مختلف قسمه آینټمنټ سره دا ټیک شي. جی. نو د دې تاسو څنګه علاج کوئ؟ بیا چې کوم ډفرنٹ ټایپ اف هیر فالز څنګه ما وویلو که نه، د هر چا خپل ډفرنٹ هغه ټایپ اف ټریټمنټس دي.
لایک چې کوم الوپیشیا دا الوپیشیا اریټا سرټنلی هغه بال چرم ورته وایي یو پیچ بیل یو گنجې غونته پیچ راشي په سر باندې دا هغه یو بیل ټایپ اف ټریټمنټ دی چې هغه نارمل هیر فال کې نه ورکړل کیږي چې کوم دا میل اور فیمیل چې کوم ډیفیوز چې کوم هیر فال سره راشي چې سکن باندې نور څه پرابلم نه وي د سر سکن باندې صرف هیر فال پرابلم وي هغه کې خو تاسو ملټي وایټامینز ورکې او دا سپریز وغیرہ تاسو چې کوم خبره وکړه هغه سره ډیر ښه ریسپانس وي خو خبره داسې ده چې تاسو بل کمپلاینس ساتئ د ویښتو خپل یو هیر سایکل دی یو میش دو میش ټریټمنټ سره تاسو هیر فال او درېدل لکه تاسو ته ویزیبل شي بیا نیو هیر گروث ځان له بیل ټایم نور ټایم اخلي نو دا یو 4 to 5 منث پورې پروسس وي پی آر پی یو ښه آپشن دی پی آر پی خو نن سبا صرف ویښتو له نه هر څه له یوز کیږي سکن لم یوز کیږي لګیا دا ډفرنٹ ټایپ اف اورتھوپیډک سرجری سکیم یوز کیږي لګیا دا وون هیلینګ لم یوز کیږي لګیا دا نو اٹ از بیسیکلی پلیټلیټ ریچ پلازما مونږ ورته وایو چې تاسو خپل بلډ مونږ پروسس کو او هغې نه پلیټلیټ ریچ پلازما مونږ بیله کو هغه بیا مونږ انجیکټ کو نو هغه تاسو هیر سټیمولیټ کوي گروث انرجي لکه بوسټ کوي هیر گروث تاسو نو پی آر پی هم ښه الټرنیټ آپشن دی خو سویر چې ډیر هیر فال شي نو اسپیشلی میل پیشنټس کې نو موسټلی بیا خبره هیر ټرانسپلانټ کې هی انډ شي نو هیر ټرانسپلانټ هم چې تاسو په ایکسپرټ هینډز باندې کوي چې د چا کنسرن فیلډ دی نو هیر ټرانسپلانټ ریزلټس هم ډیر ښه دي جی صحیح دا موږ سره مطلب مختلف لارې دي ډاکټر صاحب چې څنګه وویلو چې اول دوایي سره موږ علاج کوو بیا مختلف قسمه تھراپیز دي څنګه پی آر پی دی ویلو بیا اخر کې مجبورن خبره هیر ټرانسپلانټ طرف ته لاړ شي ډاکټر صاحب بل اکثر موږ کتلی دي چې نن سبا زموږ چې کوم د زنانه دي یا خویندې میندې جی د مختلف قسمه نن سبا خو ایڈورټیزمنټ هم ډیر کیږي اکثر موږ اورېدلې چې مختلف قسمه کریمز یا لوشنز یا وات ایور چې څه قسمه اویلیبل دي د هغې خو زه یم چې نقصانات به وي او یا زه دې ته دا یم چې مستند ډاکټر د مشورې نه بغیر تاسو یو سیز هم یوز کوئ په دې باره کې تاسو ته داسې مریضان راځي چې د ځان نه ټریټمنټ کوي سیلف میډیکیشن بالکل صرف ځان نه ایون چې نان ډرماټولوژیکل ډاکټرز نه هم ډیر پرسکرپشنز خلک اخلي نن سبا نو دې په وجه باندې چې څوک چې د فیلډ کنسرن کس وي هغه له د پروډکټ کمپوزیشن معلوم وي هغه له د پروډکټ یوز کولو ټایمنګز معلوم وي هغه له ډیوریشن معلوم وي اور هر یو شي لانګ رن کې یو سایډ افیکټس ساتي چې کوم د کنسرن فیلډ چې کوم سپیشلیست دی یو سکن سپیشلیست دی په خپل پروډکټ باندې هغه ډیر ښه پوهیږي ایون چې نان سکن ډاکټرز هم پرسکرایب کوي کچاله د هغه سیز باندې دومره هولډ نه وي خو نن سبا یو ټرند جوړ دی چې سکن کې هر څوک چې دی نو لایک خپل انپوټ پیشنټ ته خامخا ورکوي نو چې کوم دا وایټنینګ کریمز دي دغه که تاسو نوٹ کړی وي نو دغه کمرشلی هم ډیر را روان دي چې کوم ډیر ایڈورټیزمنټ سې کیږي اور زموږ چې کوم میډیکیټډ دي هغه هم پکې را روان دي نو کمرشل چې کوم پروډکټس دي دي آر کمپیریټیولی چیپر هغه ارزان دي هغه ریپډ ریزلټس وي دا ډفرنٹ فورمز باندې زه وایم اور هر یو ډرماټولوژیسټ به دې خبرې باندې تاسو لایک چې کینی ورسره خبره کوي دا به تاسو اورئ چې هغې کې ډفرنٹ داسې انګریډینټس وي چې تاسو ته ریپډ ریزلټس درکړي لایک سټیرویډز شو مرکري شوه ډفرنٹ ټایپ اف نور سوزونه دي پکې نو هغه ایون لانګ رن کې نه هغه تاسو صرف فیو منثs هم یوز کوئ نو تاسو د سکن باندې ډېر سایډ افیکټس ورکوي هیر گروث درته زیات کی پرمننٹ پیګمنټیشن درته جوړ کی د سکن وینز ویسلز تاسو ته ویزیبل کی بالکل سکن بالکل تھن کی تاسو لا چې هغه ایرریپیریبل ډیمیج د هغه بیا سبل هغه نوي اور موږ ته راضي دا پیشنټس آلموست ډیلی موږ ته دا سه فیمیلز میلز دواړه راضي چې کوم میډیکیټډ وایټنینګ ایجنټس دي هغه کمپیریټیولی سیف دي هغه کې دا هارمفل انګریډینټس نه وي او د هغه لږ ریزلټ لانګ ټرم وي لږ ایکسپنسیو وي خو مطلب پکار دی چې ډیر اجت وي نو تاسو خپل کنسرن مطلب سکن سپیشلیست نه هی کنسلټیشن واخلې بیا دا وایټنینګ ایجنټس یوز کول پکار وي ډیره مهمه خبره ډاکټر صاحب وکړه چې کم کریمز تاسو ته خلک کوي یا نان چې کم میډیکل کسان وي یا د مستند ډاکټر چې کم کریم نه وي د هغې سایډ افیکټس هم کیدی شي ستاسو دپاره د فایدې نه زیات د زیان سبب جوړېدی شي ستاسو ته داسې مسله کتی شي چې هغې کې بیا څنګه چې تاسو وویلو ایرریورسبل بیا ریورس کیږي نو خیال ساتئ د مستند ډاکټر د مشورې نه بغیر تاسو د کریمز یا لوشنز یا چې څه هم دي دا مه استعمالوئ خامخا نن سبا خو هر ځای کې مستند ډاکټران دي یا د هغې سره مشوره کولی شي یو سیز چې انسان یوز کوي د هغې اول یو ډاکټر نه تپوس وکړي چې دا څنګه کوالټي والا دی
और नन सबा खुद हर चीज़ मेडिकेटेड अल्टरनेट मौजूद थे कि तासो ब्यूटी क्रीम्स याद दवे कि तासो मॉइस्चराइजर्स याद दवे कि तासो शैम्पूज याद दवे तासो सन ब्लॉक याद दवे वाइटनिंग क्रीम्स याद दवे इवन हर यो चीज़ शो का विटामिन सी शो इवन फेस मास्क शो हर यो चीज़ यो मेडिकेटेड और ख अल्टरनेट मौजूद थे नो मतलब ब्या पकार न दे चे खलक दा से ऑप्शन ऑप्ट कई चे ब्या वर्ता लॉन्ग रन के डेर डैमेज वर्के ब्या वर्ता नुकसानों की बिल्कुल डॉक्टर से बोटॉक्स फिलर्स या दा से नुमुंगा और दले दे जमुंगा कतुन को तवा च दे तरीका सदा या दा कम खलक कई दा बोटॉक्स चिकन दी बोटॉक्स फिलर्स नन सबा डेर जा ट्रेंड इन दी जी और खशीज दे बद चीज न दे लाइक दा खल को डेर मिथ्स दी बोटॉक्स और फिलर्स बार के डेर सवी वर्ता मिसकंसेप्शंस दी खल को तदा से लगी छे द दे साइड इफेक्ट्स डेर वी या दा चे दे नो चिसो की उकी नो obviously that temporary or the temporary zakavi che like from 6 to 8 to months to 1 year pore da kar kai no aghi khpal wujuhat di che da temporary di permanent cosmetic products khpal side effects di like kayo permanent product tasu use ke ulagave no tasu baki skin ba aging rawan vi aur aga yo portion che tasu treat kade vi aga ba uma garangi vi no tasu khpal sochu ki che da face ke basumra different changes razi जी नो दा परमानेंट ज़क ही नवी चे तासो चे सुमरा एज ज़्यातीगी यो कालपस दो कालपस नो आगे हिसाब सरा तासो जैसे फेस रिक्वायरमेंट दे तासो फेस एडजस्टमेंट दोबारा के देशी और ददे लॉन्ग रन के इस साइड इफेक्ट्स निश्चित चे तासो पे यो एक्सपर्ट हैंड बांधे ओ लगवे एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट बाने तासो ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट बाने तासो दा कवे नो ददे से खास साइड इफेक्ट्स निश्चित दे और द्वेमा तासो दा खबर है चे दा चाल कोल पकारवी नो दा एजिंग प्रोसेस चिकम दे जमुंग चिकम पर स्किन बाने खकारी विजिबल रिंकल्स शू झुरियाने चे मुंग वर्तवायु कॉमनली तासो गोरे इवन पे यंग एज के मनन सबा चे दे पदे फोरहेड बांधे लाइंस वी दे स्तरगो सर लाइंस वी तासो नो दे तपारा बोटॉक्स यो ख ऑप्शन दे पहला से लाइक स्टिल स इन्वेसिव टेक्निक्स पाओ लाइक सर्जरीज शू डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स पाओ ओस्टर नॉन इन्वेसिव तरीके रागली दी लाइक लेजर रिसर्फेसिंग शवलू बोटॉक्स शवलू फिलर्स इज समथिंग एल्स बोटॉक्स इज समथिंग एल्स फिलर्स चे दे नो तासो चे एज सरा या तासो डेर वेट लॉस ड्रास्टिक करे दे या तासो जेनेटिकली स्ट्रक्चर दासे दे चे तासो डेर थिन ये या तासो अक्सर खलक राशि चे स्पेशली दा मेल्स चे कम दी बाकी बॉडी मस्कुलर वी और फेस चे दे नो लग संकन चीक्स वी या हॉलो आइज वी दा से ता स्तर गुलान दे चिकम दा डिप्रेशंस वी नो ददे करेक्शन लपारा वॉल्यूम वर्क ओला लपारा मुंगा फिलर्स इंजेक्ट को सही मतलब आसान अल्फाजों की दादे जिसो कोई चीज़ दा उम्र न कम बिल्कुल कारशम अगे दे बोटॉक्स की खा डॉक्टर साहब दा नन सवा यो बल ट्रेंड हम दे चीज़ मुंगा दा जवान कुल ज़्यादातर दिनन सवा डाइटिंग बांधे डेर फोकस थे जी अक्सर पते नेट बांधे या गूगल बांधे सर्च की और माँ सीजू न ब्यादी कई जी माँ और इदली दी या माँ कतलीबम मी दा से मरीजान चे अगेब या द मुख्तलिफ किस्म द चमड़े द स्किन मरजुनो सर राशि चेरा मुंगा वेख्ता गुर्जी की जमुंगा चिकम आगा तासो संगा हुई लुची चमड़े दा से खकारी लेका सोक वजन डेर कम की एकदम नौगे की ब्या चेंजेस कारी नो दा से कस त बताओ सो आई चे लेका अगर डाइटिंग न कई नो बिया बस कई वर्सरा जमुंग चिकम नन सबा लाइफस्टाइल दे नो डाइट मैनेजमेंट हो डेर ज़्यादा ज़रूरी दे और वेट मैनेजमेंट डेर ज़्यादा ज़रूरी दे हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट शो या हाई कार्ब डाइट शो नो दा सिर्फ तासो स्किन या हेयर बांधे ददेस इफेक्ट हुई हो तासो चिकम लॉन्ग तासो सेहत ते हार्ट डिजीज शू ब्लड प्रेशर शुगर दे बानिम दे इफेक्टी नो वेट मैनेजमेंट हो डेर इंपॉर्टेंट दे खुद वेट मैनेजमेंट नूरम डेर खतरे की दी एक्सरसाइज दे वॉक दे चिकम जमुंग चिकम लोकल सोसाइटी दागे की ट्रेंड निश्ते दे डेर ज़्यादा ट्रेंडी निश्ते दे टोल के पहला मुंग पखपला चे दे टोल रजे हॉस्पिटल क्लिनिक्स एंड डेर कम टाइम मुंगा उबासु पला फिजिकल एक्टिविटी ला अगे सर द डाइट कैलोरी इनटेक्स तासो कंट्रोल कवल दा हर से डेर ज़रूरी दी नुज़े द डाइट बेसिकली अगेंस्ट नयम खो डाइट हेल्दी डाइट पकार दे तासो का एकदम स्टारवेशन तजे या तासो टोटली वाटर इनटेक प्रे दे तासो मीट प्रे दे प्रोटीन स्प्रे दे तासो फ्रूट स्प्रे दे नो टोल के पहला तासो पस्किन बाने खकारी वेट कम ये दोना हम मख के तासो पस्किन खकारी स्किन तासो डेफिनेटली कलर डल शी तासो जिसंगा मा हुआ बिया तासो वेट लॉस उशी तासो वॉल्यूम लॉस उशी वेट लॉस सर तासो पर फेस पाने प्रीमेच्योर इवन झुरियाने और रिंकल्स और दा हम पैदा उशी
نو ډایټ کول پکار دی خو وذ فزیکل ایکسرسایز او ډایټ چې تاسو کوي هغه سره سپیشلی هیر لاس ډیر زیات پرابلم دی چې هیر لاس سډنلی سٹارټ شي نو داسې پکار دی چې پراپر پروپورشن اف هغه کې پروټینز وي میټ پراپر پروپورشن اف هغه کې ملټي وایټامینز تاسو وي تاسو فروټس وي نو داسې ډایټ پکار دی داسې ډیر ډایټ پروګرامز دي نن سبا خو نیوټریشنست دي هغه پلان کوي تاسو له پراپر ډایټ چارت نو هغه فاکو ته زما خیال دی چې نن سبا ضرورت نشته دی او نه پکار دی جی مطلب متوازن خوراک بالکل او ځان باندې ډیره سخت نه تیرول دا تاسو مقصد دی جی او دې لپاره کنسلټیشن هم کې دی شي تاسو چې څنګه وایي جی بالکل نیوټریشن نن سبا یو بیل فیلډ دی پای کې تاسو ته خی چې دا خوراک به دومره پورشنز کې کوي کنه چې تاسو کم کیلوریز دي هغه پوره کی ډاکټر صاحب بل دا نن سبا چې کم مونږ وایو فیلډز دي لکه اوس د زړه خپل شعبه ده جی د معدې چې کم فیلډ د ګیسټرونټرولوژي خپل شعبه ده داسې نیوروسرجي شو ارتوپیډیک دا ډوکو چې کم مرزونه دي د مختلف قسمه چې کم سپیشلیټیز دي د دې ځینې بیماریانو سکین سره ډیر تعلق دی د چمړې سره بالکل ځکه چې هغه مریض راشي د چمړې شکایت سره د هغې سره خو چې بیا د هغې مونږ تشخیص وکړو یا مونږ انویسټیګیشن وکړو نو هغې مسله چې کومې هغه بلې نو داسې مخال شته دي داسې ډیر دي دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده آلموسټ هر یو سپیشلیټي سکین سره ریلیټډ ده چې څه هم ستاسو انټرنل یا سیستمیک چې ستاسو څه بیماری راځي هغې سره خامخا په سکین باندې څه نه څه هغې سره ریلیټډ راشي نو هغې لپاره خامخا موږ له پیشنټ ریفر کیږي کله کله خو داسې وشي چې څه ډېر کمپلیکیټډ غونته څیز راشي چې مطلب هغې کې یا د پیشنټ برین به انوالو وي یا به هارټ انوالو وي یا به نور باډي څه ارګن انوالو وي هغې سره به سکین باندې یو وړوکی شانتي څیز وي سپیشلی دا پیډز ماشومانو هغې کې داسې ډېر کیږي نو هغه چې موږ ته هغوی لک کال وکړي یا موږ ته ریفرل وشي نو صرف هغه د سکین یو ساین باندې موږ هغه ټول ډیزیز پک کړو چې دا څیز دی نو دا شی ډېر زیات شته دی تقریبا هر یو فیلډ کې څه نه څه داسې هر مرض کې څه نه څه داسې سکین پریزنټیشن وي چې هغوی کې زموږ انپوټ هغوی له پکار وي نو دې لپاره لکه خلکو له سکین ډاکټر صرف داسې لګي چې صرف نن سبا دا کانسیپټ دی چې کاسمیټک دی او یا بیوټي ډاکټرز دي دا نو داسې خبره نه ده د سکین خپل یو کنونشنل فیلډ دی کنونشنل ډرماټولوژي چې کوم موږ سره وارډ کې پیشنټ ایډمیټډ وي ډېر سیریس ډیزیزز سره ایډمیټډ وي هغې نه علاوه چې ټول هاسپټل کې کم ډفرنٹ ډپارټمنټس وي هغې کې هم کافي داسې سیریس پیشنټس وي چې هغې کې زموږ انپوټ پکار وي پکار خامخا او چې نن سبا دې ته ملټي ډسپلینري ټیم یو اپروچ وایي مختلف قسمه چې کوم ګران مرضونه دي د هغې تشخیص لپاره بیا دا ټول یو ټیم کینی په هغې شکل کې راځي ډاکټر صاحب د ما کتلي دي چې ډېر خلک د عمر ناول د هغې ویښته چې کوم دی سپین شي لکه میټریک کې به یو سټوډنټ وي د هغه ویښته سپین دي د دې سره چې مونږ موازنه وکړو یو کس به د 50 سالې خو د هغه ویښته به سپین نه وي د دې څه ریزن دی او بل سوال زما دا دی بل پوښتنه زه دا لرم چې یاره د دې څه علاج شته چې سپین ویښته تور شي یا د دوایي یا د کریم بریم نه علاوه زه خیمه شي نو دا خبره او پی ډي کې دا کوېسچن هم ډېر راځي پیشنټس او په دې خبرې باندې پیشنټ پوهېږي نه چې تاسو سکین سپیشلیسټ یې هیر سپیشلیسټ یې نو دا څنګه خبره ده چې د ګرې هیر یا وایټ هیر څه ټریټمنټ نشته دی نو وایټ هیر چې کم دی نو د دې څه سپیسیفک څه وجه نشته دی چې دا سرټن داسې وایټامینز دي بي کمپلیکس وغیرہ چې هغې ډیفیشنسي تاسو کې ګرې هیر راولي خو که هغه تاسو ریپلیس هم کې نو ستاسو هغه چې کم سپیډ سره ویښته ګرې کېږي لګیا دي هغه یا سټاپ شي یا کم شي خو چې کم ویښته ستاسو ګرې شوي هغه دوباره نه ډارک کېږي داسې ډفرنٹ ټریټمنټس هم آفر شي چې مطلب زیات نه زیات هغې کې ملټي وایټامینز هی وي خو دا کېدای شي چې ستاسو چې کوم سپیډ سره ویښته ګرې کېږي لګیا دي هغه لږ سلو شي سټاپ شي خو ګرې ویښته دوباره هېڅکله هم نه تورېږي د دې اوسه پورې داسې قسم څه ریمیډي نه ده راغلی نه څه ټریټمنټ راغلی دې کې ډېر فیکټرز دي انوایرمنټل فیکټرز دي ستاسو خپل سټرس لیولز دي جنیټک فیکټرز دي دویم تاسو هیر ټریټمنټس دي چې کم زه بار بار ویم لګیم چې کم انسلټس ویښتو له موږ ورکوو دا بار بار چې دی دا هیټینګ شولو دا سټریټنینګز شولو ډفرنٹ ټایپ اف کیمیکل یوز شولو دا هر یو شي ستاسو د ټول هیر هیلث کې هیر کلر کې هیر فال کې د هر سیس کې ستاسو د دې ډېر اهم رول دی ښه جی ما یو کیسه اورېدلې وه کیدای شي دا ستاسو چې هسې ویلي یا رښتیا چې یو کس هغه میټریک کې و یا 8 کلاس کې هغه ویښته سپین و د هغې فیملی داسې څه بیماري وه نو دی چې کله بیا یونیورسټۍ لیول ته لاړو یا جاب یې وشو بیا ویښته تور شو میبي ریئر ایکسپشنز
هر چرته وی کنه نو نه کېدای شي ته داسې نشي کېدی اچھا لایک جی داسې تاسو ریډلی هم کلیم موږ کوئ نه چې دی داسې نشي اورېدلی کېدی نو نه چېرته زموږ په بکس کې داسې څه ذکر شته دی البته دا کېدای شي چې څه هیر ډای یوز کړي سډنلی جی جی نو ادروایز داسې څه پروسس شته دی نه چې تاسو مخته ګری شي په بچپن کې او سډنلی آوټ اف نو ویر چې دی نو بیا एकदम بلیک شي نو صحیح صحیح ښه ډاکټر صاحب نن سبا چې کوم د خوراکونه دي زه په دې باندې هر پروګرام کې خبره کوم که ماشومان دي که لوی دي که مشران دي نن سبا د جنک فوډ یا پروسیسډ فوډ چې کوم دی ماشومان د لنچ کې وړي یا هغه جی کې جی بالکل د دې تاسو که زموږ ځوان کولو ګوره هغه هم ډېر زیات استعمالوي دا څیزونه د دې تاسو څه ګڼئ نقصان شته دی په چمړه باندې یا د دې به موږ مخنیوي څنګه کوو نو خبره بیا هم هغه راشي چې ستاسو هیلدي فوډ انټیک دی او یو ستاسو جنک فوډ انټیک دی نو صرف ستاسو ویټ گین یا ستاسو کولیسټرول لیول ستاسو بلډ پریشر شوګر لیول نه افیکټ کوي دا ویټ گین سره ځان له ډېر زیات پرابلمز دي ویټ گین د فوډز ډایرکټلی ستاسو ویټ باندې اثر دی او ویټ گین سره ځان له ډېر زیات سکن پرابلمز راځي ستاسو ډیفرنٹ ټایپ اف پرون شي تاسو ډیفرنٹ ټایپ اف انفیکشنز غشتلو لا فنګل انفیکشنز بیکټیریل انفیکشنز مونږ ته اکثر چې پیشنټ راشي نو مونږ ورته وایو چې تاسو به لږ ویټ ریډیوس کوئ ادروایز د سپیسیفیک فنګل انفیکشنز دي چې هغه د اوبیس خلکو کې ډیر زیات ریکرنټلی راځي نو د دې obviously کافي او هغه پروپورشن اف وایټامینز نیوټرینټس منرالز تاسو باډي ته نه ځي د جنک فوډز دا خو پروسیسډ فوډز دي نو بیا هم هغه خبره ده چې تاسو خپل هیلث او سکن او هیر لا هغه پروپورشن کې ریکوایرډ شي نه ځي تاسو نو اني ټایم او اني ټایپ اف پرابلم راتلی شي صحیح د ورزش کومه خبرو کو د ورزش څومره کردار دی یا څومره رول دی په هغه کې یا ډیر خلک دا وایي چې اوبه ډېر څښه د هغې سره سکن تازه کیږي زمونږ چې کوم دا پروګرام دی ډېر خلک ګوري نو ستاسو د هغې دپاره څه میسج دی چې دا ټیک خبره ده اوبه زیات څښل پکار دي ورزش کول پکار بالکل اوبه ضروري دي ډېرې اوبه سکن هایډریټ ساتل پکار دی سکن ډي هایډریشن تاسو چې واټر انټیک کم کې نو تاسو سکن کې ډي هایډریشن سٹارټ شي نو obviously او تاسو سکن کې ډراینس ډیر زیات شي هغه خپل ځان ل بیا پریزنټیشنز دي او به ډیر امپورټنٹ دي سکن لپاره اور بل تاسو تاسو کړلو څه شي مانه تاسو کوی ما دا ویل ایکسرسایز یا وبس کل زیات ایکسرسایز خو کامن سنس خبره ده چې تاسو چې بلډ سرکولیشن زیات شي نو ار یو شیز باندې دا ډیر ښه افیکټ دي تاسو په هیر گروث هم دا ډیر افیکټ دي تاسو چې بلډ سرکولیشن زیات شي تاسو سکن تم چې بلډ سپلای زیات شي نو د سکن تاسو گلو شاین تاسو سکن هیلث هر سیز باندې ډیر ښه افیکټ پروزي د ایکسرسایز د باډي هر اورګن باندې یو ډیر ښه امپیکټ دی صحیح صحیح او اکثر ډاکټر صاحب مونږ خپل شوبه کې کتلی چې د کینسر کوم جی مریض وي د هغې هم ډېر زیات سکن مینیفیسټیشن راشي مطلب د هغې اول چې کومه راتلونکې چې کوم اول هغه راشي ستاسو پیډي ته ځي د چمړې پیډي ته ځي بیا هغې کې تشخیص وشي نو د هغې سټیج باندې ډیپینډ کوي د کینسر مریض که نه د هغې چمړې علاج بالکل مختلف دی د هغه د کینسر نه دې باره کې تاسو وایي کینسر هم د هر اورګن بیل ټایپ اف کینسر دی د برین بیل ټیومرز دي د لنګز بیل دي د لیور بیل دي د کډنی بیل دي نو د سکن دی کې یو خو هغوی سره د سکن مینیفیسټیشن راځي چې لکه کرونیک لیور ډیزیز دی هغې سره هغوی ته لیور ټیومر ډیولپ شو نو هغې سره د هغې خپل سکن مینیفیسټیشنز وي داسې څه برېسټ کینسر دی د هغې سره هم هغه لوکلی برېسټ ایریا باندې او اني ویر ان د باډي د هغې میټاسټیټک پریزنټیشن کې دی شي هغې نه علاوه ډیفرنٹ ډېر داسې سکن فیچرز دي چې په هغې راتلی شي چې هغه صرف یو ایکسپرټ ډرماټالوجسټ هی ډایګنوز کولی شي هغې نه علاوه د سکن خپل کینسرز هم شته دي د سکن خپل هم ډیفرنٹ ټایپ اف کینسرز دي چې هغه هم هغې پریزنټیشن هم چې کله راشي نو یو ایکسپرټ ډرماټالوجسټ هی هغه کولی شي ډایګنوز کولی شي نو چې سکن چې کوم کینسرز دي نو هغې کې مونږ سره د سرجنز انوالومنټ هم وي بیا ورکې او ټریټمنټ مونږ دا پریفر کوو چې ټریټمنټ د سکن چې کوم کینسرز دي ټریټمنټ د هغوی ټریټمنټ هم پراپر یو اونکالوجسټ وکړي مونږ هغوی سره په ډایګنوسس کې هیلپ کوو هغې بایوپسي کې مونږ هیلپ وکړو او سټیجنګ وغیرہ مونږ کلینیکلی د هغې کوو خو مینجمنٹ لپاره ریفرل مونږ پراپر زیاتره اونکالوجسټ له هی کوو یا شوکت خان هم له زیاتره مونږ پیشنټس هغه کوو چې د هغې پراپر یو هغه شي ځکه چې سکن کینسر هم الټیمیټلی ستاسو اورګنز انوالو کړي نو انټرنل اورګنز انوالو کړي صحیح نو بیا هم هغه یو ملټي ډسپلینري هغه ټیم جوړ شي بالکل صحیح ده
ډاکټر صاحب سره ډېرې ښکلې خبرې روانې دي او ډېرې معلوماتي خبرې دي. ایله لرم چې تاسو به د دې نه څه فایده اخیستي او څه ډېر معلومات به تاسو ته رسېدلي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د راتګ، ډېرې مفیدې خبرې مو کړې. ډېره مننه. انشاءالله بیا به هم ډاکټر صاحب ته موقع ورکوو چې کله راشي د چمړې حوالې سره څه بیمارۍ هغې باره کې به خبرې اترې کوي. دې وخت قدرمندو کتونکو موږ سره غزاله جاوید خوږ اواز دی، هغه اورو، د هغې نه پس خبرونه دي. بیا راځو چېرته ځئ مه موږ سره اوسئ.